نن موږ او تاسو به د خپل ژوند باندې سوچ وکړو داسې د کورونو حوالې سره رهن سهن حوالې سره د کپړو د خوراک حوالې سره نن موږ پریشانه ولې یو پریشانۍ موږ او تاسو ځان ته په خپله جوړې کړي په خپله هم جوړې کړي پریشانه یعنې د ضرورت چې کوم دی که نه ضرورت چې کوم ته د انسان ضرورت دی هغه الله رب العالمین هر انسان له پوره کړی دی بس اوبي ضرورت دی هغه یې له را پیدا کړي دي بس دا اوبه د دې اوبو د یخولو دپاره چې دا کم څیزونه موږ را پیدا کوو دا خو د انسان ضرورت نه دی د ده ضرورت صرف اوبه دی بس او اوبه چې الله څنګه پیدا کړي دي او دغه رنګې استعمالې دې کې خیر دی کله هم چې دې کې مصنوعي څیز واوره بل څیز دا بل له نقصان در کوي خو خیر به نه در کوي دا بل له خیر نه در کوي ځکه موږ او تاسو یعنې اوس ډاکټران دا خبره کوي چې د یخ اوبو په څښلو کې څومره زیات نقصانونه دي اته غټ غټ نقصانونه یو پکې دا ده چې ستا ژوند دی تا به د خپل ژوند د پوره کېدو نه مخکې بوډا کړي دا یخې اوبه مخکې به دې تېنه بوډا کړي مخکې نه به دې بیا خپې کار پرېږدي او دماغ به دې کار پرېږدي او دا اصل کې دا دی د اوبو انتظام تعالی الله کړی دی دا ضرورت دی د خوراک انتظام الله کړی دا ستا ضرورت دی د جامع انتظام الله قرآن کې الله فرمایي ما کړی دی مالوچ مې الله وی پیدا کړی دی وړی مې الله پیدا کړی ده چې هغې نه تاسو کپړې جوړوئ هغې نه تاسو د اغوستلو سامان جوړوئ سوره نحل کې الله دا نعمتونه ټول بیان کړي دي ځکه نن موږ لکه پریشانه کړي دي غیر ضروري څیزونه یو یا ضرورت ورته نشته دی او څومره چې دا غیر ضروري څیزونه دا مصنوعي څیزونه دا دنیا ته وخت په وخت راځي پریشانۍ ورسره زیاتېږي پریشانه به وي دا چاله سهولت نه ورکوي خلک وایي یاره د خپل سهولت دپاره دا شي هغه د سهولت په ځای باندې تعالی پریشاني راوړي ځکه عزتمند ورونو د نبي علیه السلام ژوند کې خیر دی د هغه په ښودلی شوي ژوند کې خیر دی ځکه الله فرمایلي چې تاسو له نبي کم څه درکوي او کم څه درته وایي هغه واخلئ هغه عملي کوئ کم څیز نه چې منې کوي هغې نه منې شه